فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، ای فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معامله ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله راغی وی مال خو را نکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدې شي تعالی درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی وی د دې معامله ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علی رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو دی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دی ش علی رضی الله تعالی عنہ ورکی دوی لاړو په علی رضی الله تعالی عنہ په هغه سارا کې خان سره ول دی ورته وی علی ته د فاطمه تاسو ولې نه کای داغه تاسو کې چې نبی علیہ السلام تعالی درکې کنه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما زه خو نه مہر لرم نه کور لرم نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علی رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېده، د نبی علیہ السلام د طرز جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه داغه تاسو څنګه وکم. نو صحابه کرام ته فرمایل وی نبی علیہ السلام ډیر مهربان دی او ستا خو د تر زوی د کې دي چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کې دي چې دا تاسو درناړو نبی علیہ السلام مونږ کې هغه ټیک ته نو راغه چې کله راغه نبی علیہ السلام وځي صحابه کرام ولګو دی ورته ته ورشه شابه ورشه نو چې دلال د نبی علیہ السلام خواته کې لاستو نو شرمېده د شرم نه غوونه کو اسمونه نبی علیہ السلام ته علی سره راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه ایسې ونه د شرم غږ ونه کو را پاسېد واپس راغی هغه ورته تپوس کوي چې چل دی وکړو وی مال ته خبره نه شوه کولی ما څه ونه وي ما خو نه شو ویلی ښه بله ورځ بیا ولیکو لاړ شه که نه ورشه تپوس یې وکړه که نه علي رضی الله تعالی دوباره په بله ورځ باندې بیا ورغی چې بیا ورغی بیا د نبي علیه السلام تپوس کو علي هسې راغلی وی او د الله پیغمبر هسې راغلی ومه ناس را پاسېد بیا یې غږ ونه کړو د حیا د وجې نه. بار صحابه یې تپوس کو علي څه چل دی وکړو زه نبي علیه السلام ته نشم ویلی زه نشم ویلی زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه ماله راکړه. صحابه کرامو بیا ولیکو ورشي شابه ووایه ورته دی چې لاړو نبي علیه السلام پوه شو نبي علیه السلام څه شو پوه شو یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغې په تپوس باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علی رضی الله تعالی عنہ سر غلی روچت کړي الله پاک پیغمبر او په دې راغلم خو تاسو ته ویلې نشم دې د پار راغلم دې د پار راغلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علی فاطمه بزتا ته درکم فاطمه بزتا ته درکم خو چړمبه زه د هغې نه تپوس وکم زه د فاطمې نه تپوس وکم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشحاله ده او که خوشحاله نه ده. ګوره نبی علیه السلام څه فرمایي زه به د فاطمه نه څه وکمه تپوس وکمه او زمونږ غیرت یو دی که نه د پښتنو د لور نه د نکاح تپوس کوي نه هلک ته وایي ته ځان له خوښ چال درته زه رشته وکمه خو د لور متعلق نه ده به د لور نه تپوس کومه دا خو بېغیرتي ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته ووایم چې ته خوشحاله که خوشحاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیه السلام نه زیات غیرتي یې او ستا لور د نبی علیه السلام د لور نه زیاته حیاداره ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیاته حیاداره ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کومه تپوس کومه بیا به زه تا ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده عاقله جینۍ ده دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده
پلار ورته وای ما تعالی درکړی دی هغه ما قبول کړی ده څه شي قبلای څه شي انت چې چا نکاح کیږي خو په خبره عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغه رضا شرط کړی دی هغه رضا پکې شرط دی دا نکاح سره کیږي نه چې هغه خپای خو جهالت سره بس کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور تروري و دا غي نوم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشر خوري و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور روغته د تروري ولا روغته ویزه د فاطمه نکاح د علی سره کومه خو ته د فاطمه نه تاسو که ستا خورزه ده ته تاسو کو چې په دې نکاح باندې رضا ده کو رضا نه ده او دا مشره خزوه د نبی علیہ السلام خینی و او نبی علیہ السلام به اکثر د دې سره سوکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډیره پوه خزوه بردبار خزوه امانتدار خزوه خبره په امانت کې ساتله نو نبی علیہ السلام د خپل خینی ته وی ته د خپل خورزین ته تاسو کا زه د دې نکاح د علی سره کوم چې دا په خوشاله ده کو خوشاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کوم ترور و هغه فاطمه رضی الله تعالی کینه ولا وی خورزی ستا بابا ستا نکاح ستا د تر د زوی سره کوي دا خپل د تر زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علی رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشاله کو خوشاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته ویل وی تروري دا خبر به خپل بابا ته پخپل وکم دا ورته زو پخپل وکم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته د یو ځای پکټ کې او داسې په دې ویختو کې ورلا په دې ګیر مبارک کې لاس وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره لاس ولوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی فاطمه زستا سره یو مشوره کوم مال جواب راکا نو فاطمه رضی الله تعالی فوش چې بابا می سوای ما ته خود ترور په خپل باندې سوال جواب میلو شو کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستاده خستا په جدای باندې خفایما ستا په جدای باندې سیما خفایما ستانه می زړه نه کې چې ستانه جدا شمه او نور ما خپل اختیار ته درکړ چې ستا څنګه خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده هغه شانتي زما خوخه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره کومه مشوره کومه ستا معاملې زه په الله باندې فریدما چې الله سوي زما هغه شانتي وکما فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سره ناس ته چې په نبی علیہ السلام د وحی اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولي رالی چرالی جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علی رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علی رضی الله تعالی سره کیږي دا وحی راوړه چې کله دا وحی راوړه او دا وحی اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغه سره کوي او نبی علیہ السلام مسجد نبوی ته وروته بار ته وروته او منبر ته وخته او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاری وی ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته نکاح باندې ورکړه ما علی د نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی علی فاسد مہر بندوبست وکا د مہر سوکا بندوبست وکا علی رضی الله تعالی ته فرمای وی د الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 300 درهم دا وګوره علی رضی الله او دا زکا چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي محرم 300 درهم دا غي د لور مہر بم سوري 300 درهم لاړ 300 درهم مہر وګوره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده اوس بیا
نبی علیہ السلام بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله محبوب ما سره خو څه شته دی نه نو ما سره خو څه شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی په غزوه بدر کې چې درته کوم زغره میلاو شو هغه څه شوه؟ وی د الله محبوب که یو زغره دا یو را سره اس دی خپل کور نو خو اس او زغره جهاد له ساتل یا که یو اس دی را سره یو را سره هغه زغره د چې کوم په جنگ بدر کې ماته میلاو شوی وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی لاړ شه هغه زغره خرڅه که اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي زغره خرڅه که الله مالک ته بله بدر کړي. علي رضی الله تعالی عنہ دا زغره واغسته او لاړ عثمان رضی الله تعالی عنہ لره. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وویل وی دا زغره خرڅوم. وی ولې خرڅوي؟ وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له په مهر وکما ما سره خو مهر نشته دی دا زغر رانواله. نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه ته زغره واپس کړه زغره ورته څه کړله واپس کړه زغره یې وانه غسته او د جیب نه زر درهم راواغستل زر درهم او فتو ورته نه و چې څومره مهر دی خدای ورته وویلو وی 400 درهم زما د طرف نه د فاطمه مهر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان صاحب ورته فرمایل او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکړي بیا به ماته سره راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی عنہ راغی مهر بندوبست وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک مکوه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه پای کې لږ مالی غنیمت راغی مالی غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنہ لاس له هغه 600 درهمه رالو 600 درهمه لاس له رالو نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایم عثمان رضی الله تعالی عنہ ته 600 درهمه ورکړو وي ستا په ما باندې 600 روپۍ پاتې شوې دا واله هو 400 درهمه خو هغه د خپل طرف ورکړو خو دا 600 دې پاتې دا واله عثمان رضی الله تعالی عنہ ته هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو. نبی علیہ السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي جهاد لزو. اوس علي رضی الله تعالی عنہ سره خو 600 درهم هغه هم چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکړو په کوڅو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې جهاد لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی عنہ مخله ورغه علي ولي وار خطای عثمان زما محبوب اعلان وکړ چې جهاد له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې څه بندوبست کوم چې جهاد له لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې جیب تلاش کو زر درهم راوغسته بیا ولا ورکړو وی دا زر درهم والا ځان له جهاد بندوبست په وکړه سامان په ځان له والا دیو جن علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل کنا وی مال چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د زر درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به زر درهم را کړو چې کله زه ویرم ما ته هغه یادېږي. ها علي رضی الله تعالی عنہ مهر راوړو 400 درهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته خو په جماعت کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جماعت ته وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره. نو علي رضی الله تعالی عنہ یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو دا الله پاک محبوب د کور مم سو کو بندوبست کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل وی عائشہ فاطمه تیار کا د علي رضی الله تعالی عنہ جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله والسلام ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعه نه واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډیر نیازبینه لوري و دی ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیول شو ودرېدو. نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزاو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندۍ وینو ډیره به خوشاله و چې مور د ژوندۍ ډیره به خوشاله و چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کیږي. چې د عائشې د خلینو دا الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چې کړه وی وا خدیجه
خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی اسلام سره باندې اسې غم او چې دن عائشه دا غي نوم واغستنه نبی اسلام بار چا کړی وا خدیجه عائشه رضی الله تعالی چې د نبی اسلام اواز تر وګو شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور خپل دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړلې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غي نه زیات مینه درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لری کې خودل ستا قوم زه د کلی نه شړلم او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه ونو هغه تیار کا نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه اوخ کې بيدي او د علی رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها روانه وله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول وکړه او د فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته فاطمه په دې پټ کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نن رالی مخکې خدا سي نه راغلی نن خو دې جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه دې صادر راواغستو او په فاطمه دې صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوښ کې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوښ کې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښ که دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علی رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی که نه فاطمه رضی الله تعالی لومبې اودس کړی دی لوټی ورته ایښي د علی رضی الله تعالی ته د اوبو وی علي لومبې پاسه اودس وکړه لومبې پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسېدو چې کله اودس وکړو که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مسله خوره کړله مسله ورته خوره کړه وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړو زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام دا طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ